اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینه والو السلام علیکم زه تاسو قربان یم سبحان په پروګرام زما کله زما پہچان کې چې کم نن موږ سره دی دا غي تعلق یو سیاسي خاندان سره دی او دا غي د خاندان ډیر زیات خدمات دي د دې کلی لپاره خودي به حیثیت ډاکټر د دې کلی پہچان دی موږ سره موجود دي د سوکانو د ګلدستې ګل ډاکټر محمد جواد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام نو تاسو خپل پروګرام کې حل کړی وي ډاکټر صاحب دا راته وایي چې تعلیم هم چېرته نه او تر کومه حاصل کړی دی زه خو ابتدایي تعلیم خو ما پی ایف ډیګري کالج نه سبق ویلو هغې نه پس بیا اف ایس سی ما د پېښور پبلک سکول اینډ کالج ورڅک روډ نه وکړه هغې نه پس اف ایس سی نه پس بیا د میډیکل کالج ته لاړم او ما خپل چې کوم د میډیکل کالج په خیبر میډیکل کالج پېښور نه سبق ویلی دی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې ستاسو هابیز څه دي هابیز خو زمونږ دا و چې سپورټس هم شوق و ډېر مخکې نه خو چونکې کله میډیکل کالج ته لاړم بیا هغه څیز رول ډاون شو سپیشلی زیات تر مې چې کوم دی نو هغه سره سپورټس وغیره سره زیات شوق دی هابیز مې هم دغه دي هغې سره او بل چې بس خپل پیشنټ کې هم زیات انټرسټ وي چې پیشنټ ښه شي موږ خوشحال شو ډاکټر صاحب تاسو وایي چې زما هابي سپورټس دی په سپورټس کې تاسو کوم لوبې سره شوق ولري کرکټ به هم کولو د میډیکل کالج نه مخکې د انډر 19 کې مې سلیکشن شو خو چونکې بیا میډیکل کالج ته راغلم نو مې سپورټس او کرکټ سپورټس او سوري سبق یو ځای نشي کېدی نو ما بیا دې دا لاین خپل اپناو کو چې د والدین مې شوق و چې ډاکټر جوړ شي نو بس هغه ما خپل د مې کوم خدمت وکړو دې لپاره بیا تر دغه وکړو چې مې پروفیشنل دی شي ډاکټر صاحب تاسو د وروستو څلور میاشتو راځي په کووډ 19 وارډ کې تاسو ډیوټي تر اوسه پورې تاسو څومره مریضان وکتل د کرونا خو داسې وي چې لکه موږ د لاست 2-3 منثس نه کرونا چونکې ډېر زیات و نو پر ډے به زموږ پیشنټس چې کوم به موږ انویسټیګیشنس کول یا نیزر سواب به چې موږ هغه کوم ټیسټ چې ورته خلک وایي نو تقریبا راوند اباؤټ 3000 پر ډے باندې و اوس ډے ټایم سره الله تعالی فضل دی چې هغه ریشو کم شوه اوس تقریبا چې انویسټیګیشنس کوو نو تقریبا موږ چې کیس راځي نو راوند اباؤټ 14 to 1500 راځي د هغې لپاره موږ خپل هاسپټل کې اوس یو آیسولیشن وارډ جوړ کړی دی هغې کې ډفرنٹ ډاکټرز ډیوټیز کوي ډیوټیز دوران کې د پیشنټ کیر کېږي هاسپټل کې خپل پلچ ارته زموږ شته دی او بل دا دی چې باقي د کورونا لپاره خو لکه فعلا خو تاسو هم پته دی د هغې هغه سپیسیفک ټریټمنټ یا ویکسین نشته دی خو چې کوم سمپټومیټک ټریټمنټس دي هغه ټریټمنټ اوس کوو ګورنمنټ سره موږ کافي هیلپ کوي زموږ پی پي موږ ته سپلای کوي راکوي وارډ کې ډیوټیز کوو کیسز ماشاءالله اوس ښه دي هغې نه کنټرول شوي دي او کوشش دا دی بهرحال اصل کې زموږ د خلکو زیاتر دی دي بې احتیاطي لکه زیات خبرې کې لږ احتیاط وکړو ماسک وغیره سینیټایزر هینډ واش لاس ټایم پر ټایم لاسونه وینځل خلکو سره سوشل ډسټنس ساتل نو امید دی چې دا شی به ډېر زیات ډاون لاړ شي که داسې نه وي نو بیا به ډیفینیټلي زیاتېدو طرف ته ځي سر د عام زموږ د علاقو خلک د هسپتال نه ولې ویرېږي د کرونا باره کې دا خو اصل کې ایکچولی خبره دا ده چې کله نن سبا چې چېرته کې هاسپټلایز شي چېرته ډیت وشي نو اکثر دې خلکو ذهن کې دا دی چې یاره مونږ ته خپل پیشنټ یا مونږ ته خپل ډیډ باډي دی نه واپس کوي او بل یو کانسیپټ د خلکو جوړ شوی دی چې ډاکټرانو په هاسپټل کې خلکو ته د زهر او ستن لګوي حالان کې داسې نه ده خو هغه بینګ ایجوکیټډ پرسن تاسو سوچ کوئ لکه دومره خو دا کامن سینس خبرې ډاکټر به ولې داسې کار کوي د دې د وجې نه زیات پریفر کوي نه هاسپټل او بل دا چې لکه انفیکشنز هم زیات دي هاسپټل کې نو زیات خلک ټرای کوي چې ډېر ایمرجنسي نه وي نو هاسپټل ته راتلو هغه نه کوي رہی زیات تر بد دا وي چې کله نارمل سیز وي یا ماینر سیز وي اکیوټ نو کې دومره څه خبره نه خو بهرحال چې کله سره ایمرجنسي ډیفینیټلی هاسپټل ته به خامخا راځي خو فل پروټوکال ایس او بیز فالو کوي مین شی دا دی چې ایس او پیز فالو کړي ایس او پیز نه فالو کړي نو ډیفینیټلی هغه شی به تاسو ته بیا ټرانسفر کېدی شي چانسز زیات دي ډاکټر صاحب به حیثیت څوکنیوال او به حیثیت ډاکټر ستاسو د کلي دپاره څه خدمات دي او ایز ا ډاکټر چې زموږ کوم کلیوال دي چې څه منډه تړله کولي کیمپس ورته لګولي مې دي دوی دپاره د میډیسن څوک ضرورتمند راشي هغه دپاره هاسپټل کې منډه تړله دلته کې منډه تړله خپل درس نه څومره وخت زموږ کېدی شي نو زه سره کومه بینګ هیومینیټیرینګ ګراوند باندې چې د یو غریب سړي خدمت وکړی شي میډیسن پرووایډ کول شو نو ډېر زیاتې خبرې راځي لکه هاسپټل شو دغه شو څومره زموږ د وس نه کېږي نو هغه ټایم سره موږ زیات خپل هیلپ کوو چې د غریب سړي نیډ پوره شي تاسو ډاکټر تاسو به د کور ته
کسان هم راځي غریبانان، نو د هغوی په راتلک باندې تاسو تنګېږئ خو نه جي؟ نه په دې شی باندې تنګېدل نشته. که شپې 2 بجې راځي وندن موږ سره کوشش زما دی چې سره هیلپ وکړو. ډاکټر صاحب په اخره کې زموږ مینوالو ته کلیوالو ته به څه ویل غواړئ؟ د کلیوالو دا زما پیغام دی، بلکې ټول خلکو ته زما طرف نه دا یو میسج دی چې تاسو نن سبا د دې کورونا وبا زیاته شوې ده، دې دوران کې د خلکو د سیفټي د ځان د سیفټي لپاره سوشل ډسټنس، ماسک، سینیټایزر، یو بل نه فاصله کې. او چونکې نن سبا د اختر مخ را روانه ده، نو زه دا ویل غواړم چې د منډیانو او داسې لږ زیات تر ایوایډ کول غواړي، ځکه دې کې بسیز ډېر زیات سپریډ شي، چانسز زیات دي، ځکه چې څومره کراوډ کې تاسو انټر کېږئ نو ډیفینیټلی هغه شی به زیاتېږي. دې لپاره لږ احتیاط زیات پکار دی چې کلیوالو ته هم ویم، نور زما د علاقې پښتنو خلکو ته ویم، ټولو ته ویم تاسو مهرباني وکړئ او لږ دی د قرباني په ټایم کې د څاروي اخیستو په ټایم کې لږ خپل ډسټنس ساتل غواړي، او کوشش کوئ چې د منډي نه بهر ټرای کوئ که نه چې کراوډ کوم ځای کې کم وي نو هلته کې واخلئ تاسو. ګرانو مینوالو، موږ د ډاکټر محمد جواد صاحب ډېر ممنون مشکور یو چې هغوی چمکني ټي وي ته ټایم ورکو او د چمکني ټي وي په سکرین یې تاسو سره خبرې اترې وکړې. امید لرو چې ستا پروګرام به ستاسو خوښ شوي. انشاءالله بیا ملاویږو د یو نوي مېلمه سره. تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.